شیخ د قرآن کریم بصائر راواغستل، د قرآن کریم نور ضیاء و نور راواغست، د قرآن کریم د سنت و قواعد راواغستل، اصول سنه راواغستل او خلقو کې رڼا شروع کړه. الله رب العزت هغه رڼا کم ځای ته ورسېدله هغه بیان محتاج نه ده، خو نننۍ ورځ د اجتماع ورځ، د اجتماع دا ټیم دا یوم تجدید عهد دی. من کشران خپل استادانو ارواحو ته او خپل موجوده استادانو ته هغه ته دا تسلی ورکو چې ان شاء الله الرحمن مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا. چې منګه دا عهد کو، منګ دا عزم کو چې ان شاء الله د خپل اکابرینو مشن چې د توحید او د سنت چې هغه کم ځای شرک لیدو هغه ځای کې توحید خورو، چې کم ځای بدعت لیدو هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای هغه رسومات لیدل هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای کې د مخلوق غلامی لیدله هغه ځای کې د خالق غلامی خوروله، چې کم ځای کې د مخلوق حکومت لیدو هغه ځای کې د خالق حکومت خورو. په دې میشن باندې د هغوی جنازې د جیلونو نه وتلې، په دې میشن باندې په هغوی باندې ګندګۍ ور واچولی شوې، په دې میشن باندې هغوی په ډنډونو کې راکاږلی شو، په دې میشن باندې د هغوی اډوکو ته هار د اډوکو هار د هغوی غاړو ته واچولی شو، په دې میشن باندې هغوی په اذانونو کې شهیدان کړی شو، په دې میشن باندې هغوی په لارو کې راښکلی شو، په دې میشن باندې د هغوی بدنونه د ګولو نه چور چور شو. من کشران هغوی له تسلی ورکو چې ان شاء الله الرحمن چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. انشاءاللہ ستاسو مشن تاسو چې کم کشرانو له د قرآن او د سنت مشن ورکړی دی، د توحید او د سنت مشن ورکړی دی، منگ دا عزم کو چې کفر کی بستی میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. چې کم ځای کې شرک لیکل شوی وي، چې کم ځای کې بدعت لیکل شوی وي، چې کم ځای کې رسم و رواج لیکل شوی وي، چې کم ځای کې ډیموکراسي او جمهوریت لیکل شوی وي، چې کم ځای کې د مخلوق غلامی لیکل شوی وي، ان شاء الله په هغه ځای کې به د لا اله الا الله وارثان، په هغه ځای کې به د خلیل اولاد هغوی به د الله تعالی نوم لیکي، د قرآن کریم والا، د قرآن کریم داعیان، د توحید او د سنت داعیان، دی به د الله رب العزت نوم، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت شعبه ایس یو ژوند د ژوند ایس یوه شعبه هغه به د دې نه ان شاء الله الرحمن خالی نه پرېږدي. که د دې دپاره وایي پښتانه یو ځای کې وایي د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي، د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي. ای په ازادۍ ماینو، ای په دین ماینو ظلمو، پاسئ او دا ډولۍ پورته کوي. واخر دعوانا الحمدلله.